أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ننني درس کی إن شاء الله العزيز सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 7 आयात नंबर 55-56 द्व आयातों चने नवाब वेले की उस दे आयात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया तासु अखपल रब चने नो आगरा उबले पाजज़ई सरा औ पपटा उस द टोल ना उड़म बने खबर दा چې دلته د ادعو دعا نه مراد نه هغه څه دی نو سلف صالحین نه ائمه تفسیر نه چې نه هغه دوه قوله منقول دي کې یو قول چې نه هغه دا دی چې دلته د دعا نه مراد هم دعا نه ادعو کې د دعا نه مراد چې نه هغه دعا مراد ده دویم قول دا دی چې دلته د ادعو د دعا نه مراد چې نه هغه عبادت دی بیا حضرات چې نه هغه لیکلي دي چې د دعا د پاره دو خبرې د آیات کې الله جل جلاله ذکر کړی دي نمبر 1 تضرع عجزی سره نمبر 2 خفیه په پټ سره نو دعا چې نو هغه به انسان کوي په عجزی سره په دې ځای باندې چې نو هغه معرف القرآن او تفسیر ذخیرة الجنان دا دوانه چې نو هغه د قتل لایق دي چې سړی چې نو هغه وګوري اوس وای چې نو هغه دعا دا به تو کې پاجزۍ سره الله تبا خپل ضرورت خپل حاجت خې او پاجزۍ سره چې نو هغه به دعا کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلي دي وای چې لاول خو زمونږ دعا چې مونږ دا کم الفاظ مونږ یاد کړي ربنا آتنا فی الدنیا یاد سي نور دي نو هغه وې دې ته مونږ دعا نشو ویلې دعا کول ورته نشویلې البته دعا پړنه چې نه هغه وستل ورته مونږ ویلې شو ځکه چې دعا کې یو شرط الله پاک دا ذکر کړي تضرعا دې بدا دعا په عجزۍ سره کوي مونږ چې نه هغه کوم دعا کو نو زمون خو پاغه کې د عجزۍ او د خپل انکسارې د سره تصور چې نه هغه نه او دویم چې نه هغه خفیتن دا دعا به بالکل پټه کوي د بچ نه نو هغه دا پټ وای چې د دنه ما سیوای چې نه نو هغه بل څوک نه اوري دیو په عجزۍ سره او په پټ سره چې نه هغه دعا کوي دویم حضرت صاحب نو هغه لیکلی دي مونږه اکثر دعا کو خو دعا الفاظ مونږ یاد کړي د دعا په معنی باندې مونږه د سره پویګو نه چې زه الله پاک نه چې نو هغه څه غواړم د عربی الفاظ ادا کوم خو د دې الفاظ معنی سره د دې مقصد چې نو هغه سره نو وای د سې دعا چې نو هغه به الله که په خپل رحم سره وغواړي چې قبول به کړي نو نور د دې د قبولیت د کم طرف نه سړی وای نو د دې وجه نه وای چې تاسو دعا کوئ نو دعا یو په عجزۍ خپل ځان چې نو بالکل عاجز ذلیل کمزور چې نو هغه تصور کې او ځان الله پاک ته مکمل محتاج نه هغه کی بیا د دغه احتیاج نه اورستو دعا چې نه هغه په پټ سره وکي نو دغه دعا چې نه بیا الله پاک قبلای بیا د دغه دعا د قبلېدلو کې یو شرط دار انه لا يحب المعتدين دیو په کې د حد نه چې نه هغه نوځي اوس د حد نه نوتلو نو دا غي یو مقصد دا دی چې بعض خلک چې نه هغه په چغه چې نه هغه دعاګانې کوي په چغه چې نو هغه په شاته خلک وای امين نو دا د حد نه تیر وتل ني دعا خو نو زیات تر دا چې سړی پټ وکي څنګه حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا غي دا دی چې پټ دعا د ښکار د دعا نه نو او یا درجه فضیلت سیوا لري بیا نو هغه یو ټیم یو موقع مطابق د څه نو هغه دعا وکړي شي هغه صحیح د تیز ویل شي خو پاره کې تعلیم وي دا نه چې هغه په چغه باندې نو هغه دعا کوي دې کې بیا نو هغه مزید تفصیل دای هم کړي دی چې ذکر کې تلاوت کې پدې کې نو هغه هم افضل دا چې دا سړی پټ وکي چې سوره پټ وي نو دومره چې نو هغه د افضل او غوره دی بعضی وخت کې چې نو هغه د تنبیه د پاره
تعلیم د پاره داغه کې جنو هغه کا ذکر بالجهر وکي نو راي کې سحر جنشته خوز داسې په چغه باندې ذکر چې نور خلق چې نو هغه د عبادت نه تلاوت نه د ذکر اذکار نور خلق چې نو دغه په عبادت پدای کې خلل راشي نو هغه شانتي وي جایز نو هغه نه دي نو ځکه ما تاسو نور دغه حضرات ډیر تفصیل کړی دی خو کداغه تاسو وګورئ دغه بدله بهتر وي ځکه الله وی انه لا يحب المعتدين الله رب العزت د حد نه تجاوز کوونکې دغه نه خوښي دویم آیات کې الله رب العزت وی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها تاسو پزماکه کې فساد مخوروي اورست داغه د اصلاح نه اورست داغه د برابرېدل نه نو دې کې یو قول چې نو حضرات دام ذکر کړي دي چې پزماکه کې فساد یو دار چې الله رب العزت کومه طریقه د عبادت خودلی سړې د هغه طریقې نه آوټ کوي په بل طریقې کې نو دا هم پزماکه کې فساد دی زم چې نو توضیح القرآن کې لیکل دي وای چې پزماکه کې فساد یو مقصد دا دی چې شروع کې الله رب العزت چې کوم انبیاء علیهم السلام را لېګل انسانان دنیا ترالل نو پاغ وخت کې دنیا کې چې نو هغه صرف یو دین ولو دا دنیا د آبادی طریقې کار ولو نو دا د ځمکه اصلاح الله رب العزت د اصلاح وکړه بیا دغه نه اورستو رفته خلکو چې نو مختلف ګناهونو ارتکاب کول ځمکه کې فساد جوړ کو دویم قول چې نه نو هغه دانه چې تاسو نه نو هغه پزماکه کې ولاتو صرف فی الارض بعد اصلاحها ازمکه کې کله چې نو انبیاء علیهم السلام د دین حق دعوت ورکړلو خلک نیکی طرف ترا وبللو نو تو بیا دغه نه اورستو دغه مخالفت مکوه ګناه چې نو ارتکاب بکې مکوه خلاف سنت کارونه چې نو ادا پکې مکوه ځکه پزمکه کې خلاف سنت کارونه کول ګناه ارتکاب کول دا دغه ازمکه چې نو هغه فساد دی په دې سره ازمکه کې نو هغه فساد راځي دریم معنی چې نو هغه خازن کې کړي دا هغه چې ازمکه کې فساد یو دا هم دی چې سړی چې نو هغه ګناهونه کوي ځکه د انسان د ګناهونو په وجه باندې الله رب العزت نو هغه کله انسانان اعمال صالحه کې نیک کوي نو په دې باندې خپل بارانونه کېږي موسم متعلق نو هغه پی راځي د دې چې نو د غلې د هر شي تنظیم کېږي هغه برابر کېږي کله چې بزمکه کې ګناه شروع شي فساد شروع شي نو بیا دغه نه اورستو الله رب العزت په دغه مزمکه باندې قاصالی او سوکړه راولي نو دا هم دغه انسان نو چې کله الله رب العزت دغه ماحول برابر کو تاسو باندې چې نو درهم بارانونه وکړل نو بیا ورسته پزماکه کې فساد په ګناه سره مکو چې دغه د وجنه قاصالی راشي نور زناور ته هر شي ست چې نو هغه تکلیف میلاو شي نو ځکه الله وی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها دغه نه اورست تاسو چې نو د وزمکه د اصلاح نه اورست تاسو پای کې بیا چې نو هغه فساد مکوئ ودعوه خوفا وطمعا او تاسو رابلې الله پاک چې نو هغه په ير سره وطمعا او د الله نه په امید سره نو د الله نه به یریږي هم چې ازمات نو زه بندې زه دا کم عبادت کوم دا خو د الله د شایان شان نه دی دا خو د الله رب العزت چې کوم مقام او مرتبه ده دا خو د غیت نه نو هغه مستحق نه دي چې زما د عبادت د خوشي نو په دې باندې بیرېږي چې الله رب العزت زما د عبادت په خپل دربار عالیه کې قبول کړي وطمع امید به هم ساتي چې الله رب العزت چې نو هغه رحیم او کریم ذات دی نو الله رب العزت به زما د عبادت په خپل رحم او کرم سره چې نو قبلې نو د الله پاک نه چې نو هغه نه دل دومره چې سړی ګناهونو باندې چې نو هغه جرأت وکي دا هم لوی ګناه دی او د الله پاک نه نا امید کېدل چې الله پاک چې نو هغه ما به ونه بخي دا هم لوی ګناه دی بعض وخت کې چې نو هغه کفر ته رسي د دې دوانو په منځ کې به اوسېږي لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول نه الایمان بین الخوف والرجاء ایمان چې نو هغه د امید او د یری په منځ کې دی ان رحمت الله قریب من المحسنین دا الله رحمت چې نو هغه نږدې دی نیکانو ته وسنو هغه ان رحمت الله قریب تفسیر ذخیره الجنان کې نو هغه یو روایت ذکر کړي دا هغه نو هغه مفهوم دا دی یو جهادي سفر ولو پاغه سفر کې حضور علیه الصلوۃ والسلام سره چې نو صحابيات هم ولې زګه چې نو پای کې بعض صحابيات لل د جاموین زلو د پاره دا غویله د چی ډوړې د تنظیم کولو د پاره وسنه نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین یو ځای کې پړاو واچولو نو به چې کم ځای کې پړاو واچولو آلته د خوراک وغیرہ تنظیمي کولو
نو بای کې یو زنانه چې نو هغه ور بلو نو په خا خو دغه نو دغه نغری نو د ګټ نه به نغری جوړول دریوان طرف ته باغه به کولا ول هر طرف نه اوس هغه نغری جوړ کو ور بل کو سلای نو دې سره بغي کې ورکوټه ماشوم ولو نو دغه ماشوم چې دې طرف ته وسیلې شو جو دې بدا بل طرف ته وکیناسته چې هغه خې طرف ته وسیلې شو جو ګس طرف ته وکیناسته مخ کې اورسته هر طرف ته جنانو هغه ماشوم به بش کولو چې بد باندې د ور لمبه دغه تپ ونه لګي د دې پسین کې جنانو هغه دا خبر رااله چې زه په حیثیت د یوې مور دوره چې نو هغه زه دا خبره نه غواړم چې زما د بچی باندې اور ولګي او د دې وسې زلې شي نو الله رب العزت خو رحیم او رحمان ذات دی نو الله پاک بسنګ چې نو هغه خپل بندگان چې نو هغه جهنم ته چې الله پاک بولچ نو سزا ورکړي ځکه الله وی ان رحمت الله قریب من المحسنین دې پرړه کې چې نو دا خبره پیدا شونه وې زورا پاسه حضور علیه الصلاۃ والسلام لرانه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې نو هغه تاسو کو چې زه نو به حیثیت د یو مور چې نو دا نه غواړم نو الله به خپل بندگان له سزا ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ستانه الله ډیر مهربان دی الله ارحم بعباده الله خپل بندگانو باندې ډیر څه نو مهربان دی من الام لاولاده لولدها د مور نه د خپل بچی مبارکي الله د دین ډیر زیات نه نو هغه مهربان دی خو شرط ولدانه تر سو پورې چې دغه مخلوق چې نه نو د الله پاک مطیع او تابعدار وي کله چې د سرکشي شروع کړه د الله حکمونه ماتول شروع کړل د الله د پیغمبر طریقې چې نه هغه پر خودل شروع کړل نو دا سرکش دی او باغی دی او سرکش او باغی لته نو هغه بیا سزا ورکول دي نو دته په دغه باندې کېږي کله چې نو د الله حکمونه پورا کوي او د الله د پیغمبر طریقې مطابق ځون تیری نو الله رب العزت نو هغه بیا په خپل بندګانو ډیر زیات نو هغه مهربان دی نو ان رحمت الله د الله رحمت نو هغه قریب نزدې من المحسنین نیکی کوونکو ته الله دې موږ د خپل رحمت کې نو شامل کړي ادعو وبلی تاسو ربکم خپل رب تضرعا پاجزی سرا وخفیا او پپٹا انه بشک غلا لا يحب المعتدین نخو خید حد نتیر وطن کی ولا تفسدو او فساد مخوروی فی الارض پزمکا کی بعد اصلاحها ارست داغی دا اصلاح کے دو سمیدونا ودعوه او بلی اغی اللہ را خوفا پیرا وطمعا او پا امید سرا ان رحمت الله بیشک رحمت الله تعالی قریب نزدې من المحسنین کی کون کتا